بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وبعد. الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. د 40 نمبر حدیث ته. اول د حدیث ترجمه او بیا د راوی حالات او بیا د حدیث مقصد. نو ترجمه د حدیث دا عن ابي هريره رضی الله عنه، د حضرت ابو هريره رضی الله عنه نه روایت ده. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: من کان اغه څوک چې وی یؤمن بالله، ایمان لري په الله باندې، والیوم الاخر او په اخر ورځ باندې، فلیقل خیرا، نو دا د خیر خبره کوي، او لیسمت، یا دی چپ پاتی شي. ومن کان یؤمنو، اغه څوک چې ایمان لري بالله په الله باندې، والیوم الاخر او په اخر ورځ باندې، فلیکرم، نو دا د خامخه عزت وکي، جاره، د خپل ګاونډي. ومن کان یؤمنو، هغه څوک چې ایمان لري بالله په الله باندې، والیوم الاخر او په اخر ورځ باندې، د قیامت ورځ مراد ده، فلیکرم، نو خامخه دا قدر کوي، عزت کوي، ضیفه، د خپل ملما. د حدیث بخاری مسلم کې د متفق علیه دی. دراوی حالات زندگی چونکه حضرت ابو هریره رضی الله عنه منگ بار بار بیان کو، نو دا مناقب منگ بیان کړی دي. رازو د حدیث مقصد لا، د دې حدیث مقصد دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مؤمن سبازي اهم کارونه او ذمہ داری هغه بیانوي، او دا یو قسم د ایمان او د مؤمن نخیم دی چې په مؤمن کې کم صفات پکار دي. درې خبرې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنیادی تربانی په دې حدیث کې کړي دي. یو خبره پاغه کې دا چې د مؤمن او د مسلمان نه خدا ده چې دا به د فضل او د لا یعنی خبرونه بزان ساتي، لکه مخکې منګه د امام ابو داود رحمه الله هغه قول ذکر کړو چې دا دین ټول په سلورو احادیثو کې رابند دی، او په هغه احادیثو کې یو حدیث دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی، د یو سړی د اسلام حسن دا دی چې کم لا یعنی او فضل خبرې دي چې دا پرېږدي. نو د حدیث دا مقصد دی چې مسلمان به لا یعنی او فضل خبرې بنه کوي، نو سبا کوي، نو دلته چل ښودلی دی چې یا خو دا خبره کوي نو د خیر خبره دی کوي. او دویم نمبر دا که د خیر خبره نشي کولی نو بیا دی خاموش کینی، یو دا خبره ده. دویم نمبر نښه دا ښودلی شوې ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که یو سړی مؤمن دی، دله پکار دا دی چې د خپل ګاونډي قدر کوي، اعزاز او اکرام کوي، ګاونډي په ځان باندې بوج نه ګڼي، بلکې د ګاونډي د عزت او دغه د مال او دغه د جان تحفظ به کوي، عزت به کوي. او دریم نمبر نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کومه نښه بیان کړې ده هغه دا ده چې د مؤمن نښه دا ده چې دا به د خپل میلمه قدر کوي، میلمه ته به دا خوشحالیږي، په میلمه باندې به ښه خوراک کوي. دا درې جملې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، هغه څوک چې په الله او په آخرت باندې ایمان لري، فلیقل خیرا، دا دی ښه خبره کوي، او لیسمت، یا دی چپ شي. فلیقل خیرا څه معنا ده؟ بنیادی طور باندې د دې جملې غرض او مقصود دا دی چې الله رب العالمین څه کوي؟ الحث علی قول الخیر. الله په د خیر په خبره باندې تیزول کوي، د خیر په خبره باندې الله تعالی تیزول کوي چې د خیر خبره وکړي. د خیر خبره دوه قسمه ده. د خیر د خبره نه مراد خو یا د قرآن تلاوت دی او ذکر دی، دا تی مراد دی چې اسې ناستې نو ذکر کوه، تلاوت کوه، یو ده. دویم نمبر خیر نه مراد د خیر لغیره، یعنی دا بل چاته خبره کول، یعنی د دعوت کار وکا، بل سړی ته خلار وخایا، چاته علم وخایا، یو سړی ته اخلاق ور وخایا، نو فلیقل خیرا، دا معنا ده. دروغ مو وایا، رښتیا وایا، نو دا مطلب دی. او لیسمت دا معنا ده بالپرس که ځان له ذکر نشه کولی، تلاوت نشه کولی،
دویم نمبر دا چې بل چا در خیر خبره نشه کوي، نو اول یسمت دا معنی ده بیا چپ شه. چپ کېدو معنی دا چې ستا د وجې نه چېرته بل چا ته نقصان ونه رسېږي، چا ته غلطه خبره ونه ښې، دغه شانې چې د چغلي ونه کړي، غیبت ونه کړي، الزام ونه تړي، دروغ ونه وي، بل څوک د چا خلاف راوچت نه کوي چېرته، بل څوک په جګړه باندې ور وانه اچوي، د بل چا غلط تربیت ونه کړي، د بل چا غلط فکر جوړ نه کړي. دا معنا د حدیث ته. نو مسلمان ته یا خیر ورسوه او که خیر نشي رسولی بیا خاموش کښېنه، دا معنا ده. یو او لیسمت معنا او لیسکت، دا دې چپ شي. ومن کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره. که د الله او د الله په الله باندې ایمانی او په آخرت باندې ایمانی، نو دا دې د خپل ګاونډي قدر وکړي. جار نه مراد څه دی؟ جار ګاونډي ته ویلی کېږي. نو ګاونډي دام دی چې ستا کره کور ته راشي، میلمه چې ورته موږ وایو. ګاونډي دام دی، دلته کې د جار نه مراد دام دی چې ستا سره په سفر کې رواني. ګاونډي دام دی چې دا ستا سره په دکان کې شریک دی. ګاونډي دار چې دا په سکول کالج کې دی، مدرسه کې دی. دا ټول د ګاونډیانو مثال دی. جار په اصل کې معنا ده الملاصق یا المشارک. دا معنا ده چې یا ستا سره جوخ دی یا ستا سره شریک دی. درې قسمه ګاونډیان دي قرآن مجید کې راغلي دي. یو هغه دی جار ذی القربه. الجار ذو القربه هغه ګاونډي ته وایي چې د هغې کور هم ستا کور ته نږدې دی، خپلوان هم دی. دویم نمبر دی الجار الجنوب. د جار الجنوب یو معنا خدا را چې دا ګاونډي د خدا جنوب دی، معنا کافر دی، یعنی دا مخکینی مؤمن شو دا کافر شو. نو که دا کافر دی ستا ګاونډي دی. او دویم د جار الجنوب وضاحت علماو کړی دی چې الجار الجنوب دا معنا ده چې دروازه نږدې ده خو په رشته دارۍ کې لري دی، یا د نه په رشته کې لري دی یا د نه په دین کې لري دی. دواړه مراد دي په جار الجنوب کې، دواړه راځي. که دا کافر دی او که دا ستا خپلوان نه دی، خو د کور خواته دی کور دی بل قوم دی، ستا په قوم اړو دی، نو دا ستا ګاونډي دی. او دریم نمبر چې دی و صاحب بالجنب. صاحب بالجنب د ډډې ملګری، د ډډې ملګری بیا عام دی. علماء لیکلي دي چې د دې نه مراد ښځه ده، د ډډې ملګری دی. دا ښځه لومبی مصداق یې ښځه د ښځې څه احسان وکړه. دویم نمبر د جار د صاحب بالجنب معنا د بچي دي. دریم نمبر د صاحب بالجنب معنا د سفر ملګری دی. صاحب بالجنب د دکان ملګری دی، د تعلیم ملګری دی، یونیورسټۍ کالج ملګری دی، د کلاس ملګری دی. دا ته مراد دی. یعنې دغسې د صاحب بالجنب سره هغه خپل تعلق د رشتهداري نشته دی، دروازه هم نږدې نه ده، خو دا په یو ځای کې ستا سره ملګری شوی دی، میلمه دی، دا ستا کره راغی، د قدر کوه. درې واړه چې کوم د ګاونډیان دي د دې خیال ساتل دا ضروري ده. نبی علیه الصلاة والسلام وایي ما زال جبریل یوصیني فی الجار حتی ظننت انه سیورثه. وایي نبی جبریل علیه الصلاة والسلام به چې کله م راتلو نو نورې خبرې به چې کولې، نو یوه خبره به راته دا کوله چې ګورې د ګاونډي خیال ساته، د ګاونډي خیال ساته. وایي زما ګمان راغی چې شاید که دا ځل راغی نو ما ته به وایي چې په دې ګاونډي له په میراث کې سم ورکړه. دومره زیات ما ته د دې تاکید شوی دی. نن سبا مشکلات زمونږ دی چې ګاونډي سړی نه خوښوي، بس کوشش دی چې ګاونډي تنګ کړي. ګاونډي په دې تنګو د کور څخه به اکثر د ګاونډي په کور باندې رواني. د کور دیوال به من غیر ضروري چتو چې هغه ته هوا بند کو. د کور دیوال به من غیر ضروري چتو چې هغه ته رڼا بند کو. او دارنګې د قصد به شور کو چې کله ګاونډي په شور باندې تنګېږي، که په ګانو بجانو تنګېږي مو ګانې بجانې لګو، چې په څه باندې تنګېږي موږ هغه کو. خیال هم دی چې دا ګاونډي وتښتي او دا ځای ماته پرېږدي، دا ګناه ده، حرام دي. د ګاونډي خیال ساتل. ګاونډیان نبی علیه صلات وسلام چې کوم ګاونډ تېره کړی دی، نو ټول ګاونډیان د نبی علیه صلات وسلام کافر دي. د نبی علیه السلام ابتدایي دور کې ګاونډیانو کې مسلمانان نشته، ټول چې دي جار الجنوب دي. خو نبی علیه السلام خیال څنګه ساتلی دی؟ مشهوره واقع دی چې نبی علیه صلات وسلام د سارې منزله تلو، نو یو بوډۍ زنانه وه، هغې به دا غنې منې را جمع کړې وې او نبي علیه السلام ته یې په لارو کې اچولې، او نبي علیه صلات وسلام په خپو کې به لاړلې. یو څو ورځې داسې وشوله چې دا لاره کې دا غنې منې نه وې، نو نبي علیه السلام تپوس وکړو چې دا غنې خو نشته دی، چا ویله بوډۍ بیماره ده. نبي علیه السلام دغه تپوس له مو راغلی و. زمونږ دا غټه مسله چې ګاونډي بیماري موږ یې تپوس ته نه ورځو. ګاونډي په کور کې غمي، دلته زموږ په کور کې اختري. رسول الله فرمایي د قیامت پر ورځ به الله تعالی بنده ته وایي چې زه وږی م تا ما ډوډۍ نه راورکړې، زه تږی وم تا ما له اوبه نه وې راکړې، زه بیمار وم تا زما تپوس نه وکړی. نو ورته ویل الله تعالی ته خو نه مریض کېږې، ته خو نه وږی کېږې، ته خو رب العالمین یې. ورته به چې ګاونډي مې وږی و ستا او تا وله خوراک نه ورکوو، ګاونډي دې تږی و تا وله خوراک نه ورکوو، ګاونډي بیمار و ته یې تپوس نه کوو. دا د هغه ښېګړې دي چې دې ګاونډي سره موږ تعلق ساتو، خیال به ساتو. او دریم نمبر دی ومن کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. هغه څوک چې په الله باندې او په آخر روز باندې ایمان راوړي، فلیکرم ضیفه، نو دا د خپل میلمه قدر وکړي. ضیف میلمه ته ویلی کېږي. د میلمه قدر څه دی؟ د میلمه قدر علماو لیکلي دي چې د میلمه قدر دا نه دی چې میلمه باندې موږ خامخا خوراک کوو. قدر کې خوراک هم راځي، قدر کې دا هم دی چې راغی نو ته ورته سلام وکړه،
قدر دام دی چې بستره ورله ورکه، قدر دام دی چې ته پرون تندي باندې وګوره. دا ټول په لیوکرم ځای په هو کې راځي. ضعیف معنی چې ستا کره راغلی، مسافر دی ستا کره راغی، یا خپل دی یا پردی دی. بیا دا ضیافت واجب دی په انسان باندې. خو دا ضیافت په دوه قسمه ځګونو کې دی. یو ضیافت دی په کلو کې، یو ضیافت دی په ښار کې. وایي دا ضیافت په کلو کې لازم دی او فرض دی، او کوم چې ښارونه نو په ښارونو کې فرض نه دی. ولې؟ ځکه په ښارونو کې مطاعم دي، هلته کې فنادق دي، هوټلې دي، هلته کې سرایانې دي، هلته دې ځان له لاړ شي څه دې وکړي. خو په کلو کې خو انسان محتاج دی چې دته به خامخا خوراک میلاودل پکار دی، ځای ورته میلاودل پکار دی. نو په دې بانډو کونډو کې خو بیا ضیافت فرض دی. د دې نه معلومه دا شوه د دې میلمه نه مراد اصل کې پردی میلمه دی. خپل خو به خامخا سړی قدر کوي. پردی میلمه موږ وایو پردی میلمه څوک نه پرېږدي. جومات ته مسافر چې راشي، زموږ عام په دې پښتنو کې کله چې مسافر راشي نو په جومات کې شپئ. خلک خپل بیټک ته نه رابلي، بیټک ته نه راولي، څوک له بستره هم په مینه محبت باندې نه ورکوي. دقه میلمه اصل کې میلمه دی، دا د جومات میلمه دی، د الله د کور ته کور ته راولي او ته له قدر ورکې، دا الله تعالی ول غټ مقام به ورکوي. د دین الله تعالی خوشحالیږي. لہذا د میلمه خیال ساتل، د میلمه قدر کول. هغه حدیث کې راځي بالفرض کې یو میلمه راغلی د کلي ته او کله د یو چا وله خوراک ورنه کړو، نو د دې میلمه دا حق ده چې په دې کلي کې داسې یو شی پټ کړي چې هغه خرڅ کړي او په هغې باندې ځان له خوراک وکړي. په دې غلا باندې دا بالکل نه راګیرېږي. الله یې په دې نه رانیسي، ځکه چې په دې باندې حق دی د ضیافت. او دا خو د ډېرو بېغیرته کلیوالو صفت دی چې هغوی چاله میلمستوب نه ورکوي. قرآن مجید کې چې راغلی دی چې کله موسی علیه السلام او خضر علیه السلام لاړل هغه کلي ته، نو استطعما هلته خوراک وغوښتو، نو فابوا ان یضیفوهما، هغوی د هغوی د میلمستیا نه انکار وکړو. نو دا خو ډېر غلطو خلکو کار دی. او د میلمستیا چل قرآن کې الله تعالی ښودلی دی، هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین. آیتا تر ابراهیم علیه السلام د قدرمندو میلمخ دغه راغلی دی خبر. نو بیا هلته کې د ابراهیم علیه السلام د میلمستیا صفت یې کړی دی. یو دا و چې کله رال سلام یې ورته وکړو، نو میلمه ته سلام کول پکار دی. دویم نمبر دا دی چې کله رالل نو تعارف یې ورسره وکړو، ورته چې قال انا منکم وجلون، موږ ستاسو نه یېرېږو، موږ ته ځان وښایې. او دریم نمبر دا چې خوراک یې وله وکړو، نو خوراک وله پوخ کړو، نو ان جاء بعجل سمین، ښکلی خوراک مزیدار. لہذا په کور کې چې ښه خوراک دی هغه په میلمه باندې کوه. او بل ځای کې راځي په جاء بعجل حنیذ، یو ځای کې حنیذ دی بل سمین دی. طریقې مزیداره وه، د میلمه خوراک یې مزیدار پوخ کړی. لہذا میلمه نه ښکلی خوراک تیارول پکار دي. قیمتي خوراک او په ښه طریقه پخلی کول، ځان د میلمه د خوراک نه خلاصول. خو په کور کې ډرای فروټس دي چای روټۍ د په مینه محبت باندې ورکه، ځکه د میلمه سره ډېر زیات برکتونه کور ته راځي. او د هغې سره سره ابراهیم علیه السلام په دروازه کې ښځه ولاړه وه، او مدې معلومه دا شوه چې میلمه د که راغی نو په کار د په کور کې کس داسې وي چې خوراک وړي راوړي، او چې څوک نه نو ښځه دې په کار دروازې ته ولاړئ. هسې نو چې میلمه ته روټۍ ختمئ او ته په ترکاري پسې ځې چې ته راځې نه هغه ترکاري ختمې روټۍ پسې داسې نه، بلکې په کار دی چې ماشوم ولاړي که نه چې بیا ښځه ولاړئ. او د هغې سره سره دا چې ست الا تاکلون، خوراک نه کوي، میلمه ته به ته ست هم کوې، نه چېرې زه ست چاته نه کومه، که څو خوري ودې خوري که نه دې نه خوري دي، داسې نه ده، بلکې ست به کوي. نو ابراهیم علیه السلام په داسې محبت باندې چې کله میلمستیا وکړله، د هغه میلمستیا قدر الله تعالی داسې وکړو چې قرآن کې د هغې تذکره وکړله. ابو طلحه انصاري چې هغه مشهوره واقعه ده، میلمه ورکه راغلی و او خوراک ورکه نه و، نو ښځې ته ویل دا ډېوه مړه که په بانه باندې، او زه به دا میلمه موړ کړم اوسې به خولې چپو. او دقسې یې وکړله، خولې چپولې ورسره، ډېوې بنده کړله او میلمه موړ شو. او سهار چې ابوطلحه جومات ته لاړو، نبي علیه السلام راووتو، سلام یې ورته وکړو، ورته ابوطلحه ستا د میلمستیا نه الله د عرش د پاسه بېګاه خوشحاله شوی دی، تا کومه میلمستیا کړې ده. ابوطلحه د ډېر زیات خوشحالۍ د وجې نه د سترګو نه اوښکې روانې او ژړلې، دا میلمستیا وه. لہذا د مؤمن شاندار دی، دا به د میلمه قدر به کوي. دا د حدیث یو څو فواید هم په دې کې رالل چې میلمه خیال ساتل پکار دي، دغه شان د ګاونډي خیال ساتل پکار دي، بې ځای خبرو نه ځان ساتل، د خیر خبره کول چې چا پکې خیري. الله دې موږ نه د عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.